د ډېرې غیرتي او غړیالۍ خاورې دلته تولاندی ته نږدې په دې د واده په حال کې راغونډ شوو د پښتون قام د ډېرو درنو ټبرونو درنو سپین ږیرو د مختلفو پارټیو مشرانو د قام درنو نمایندګانو ډېر خوشحاله یو چې تاسې د پښتونخوا ملي پارټۍ په بلنه دې جرګې ته رالاست. دا جرګه مې درنه کړه، موږ ته مې عزت راکړئ. خدای پاک دې تاسو ته عزت درکړي، خدای دې دې قام ته عزت ورکړي، خدای دې دې قام ته اتفاق ورکړي. عزیزانو، موږ داسې ناپوه خلک نه یو چې زموږ دا خیال دی چې په هره خبره موږ پوهیږو او پښتانه د پښتانه قام پیاوړي مشران نه پوهیږي. نو موږ راغلي یو، خدای مکه دوی ته الف ب پ سبق وایو، نه په دې ناپوهي اخته یو نور چې نور پښتانه پیاوړي نه دي، غیرتمند نه دي، تکړه نه دي. موږ خدای مکه واحد خلک یو چې د قام پر ننګه ولاړ یو. عزیزانو، دا خبره په سوچ کې راوړل موږ ګناه بولو. دا جرګه موږ دې ته رابللې ده، موږ یو قام یو، موږ پر یو خاص مځکه پراته یو. پر دې باندې زموږ پلارو نیکونو د زرګونو کلو راسي په ډېره شکه شمله ګزاره کړې ده. نن دا قام په مشکل کې دی. دنیا نن په یو کلي بدله سوې ده. زورور خدای دی، لیکن زورور لګیا دی د ناتوانه د کمزورو اولسونو مځکې په زور نسی، د هغو پر شتمنیو قبضې کوي. تاسو وینئ په جهان کې د جنگ لمبې دي، چیرې یوکرین سره څوک اخته دی، چیرې په ایران کې سره لمبې دي، هیڅ چیرې هم امن او دغه نسته. نو پښتانه وایي چې آس پې د جنگ په ورځ نه څربیږي. د جنگ په ورځ چې بیا ته چیسته لاس کوې، وخت د چارې په کار دا دی. د هوښیارو انسانانو د هوښیارو قومونو رویه دا وي چې وخت له چارې له سره کښېني، پوه سره شریکه کړي، عقل سره شریک کړي، دست سره شریک کړي، وس سره شریک کړي او په ګډه لکه پښتانه چې وایي د قام ناتار په قام راګرځي. موږ د مختلف پارټیو خلک، دا بد کار نه دی. موږ به د مختلفو تنظیمونو خلک یو، موږ به د مختلفو ټبرونو خلک یو، لرې لرې سره پراته یو. لیکن عزیزانو، زموږ عزت او خدای مکه بې عزتي سره شریکه ده. که پښتون قام په عزت و، هر غریب، هر پیاوړی، هر تکړه، هر جرګمار، هر تبلیغی، هر پلانی سیاسي سړی به په عزت دی. او که قام مکه خدای مکه د بل تر لاس لاندې و، کمزور یو، بیا عزیزانو ګرد قام به بې عزت دی. د دغې دپاره موږ ګرځو، جرګې کوو و قام ته وایي چې قامه د موږ سره پوه شریکه ده. که زموږ خبره غلطه ده، غلطي ته وباسه. که زموږ په خبره کې څه کمی ده، کمی ته پوره کړه. داسې به نه ورته کښېنو عزیزانو چې خلک خدای مکه. پاکستان زموږ ملک دی. د پاکستان عمر 15 کاله ده. په دا جرګه کې به ډېر دی خلک چې د پاکستان مشران دي. لیکن موږ قام پښتون افغان چې پر کومه خاوره پروت دی، دا د تاریخ پوهان وایي چې عیسی علیه السلام لا هم نه و زېږېدلی. د عیسی علیه السلام محترمه مور بی مریم نه و زېږېدلې. د تاریخ پوهان دا وایي چې له امو دریابه نیولې، بیا در اباسین پورې پښتون افغان په یوه نه یوه شکل کې پر دې وطن پروت. دا وطن
موږ ته چا په خیرات کې نه دی راکړی، دا وطن دې کام ته چا په زکات کې نه دی ورکړی. پر دې وطن باندې زما او ستا پلرونو نیکونو زرګونو کلونو باندې د ځان اړوکې مات کړي دي، د دښمن اړونه یې مات کړي دي. موږ ته یې وطن سپارلی دی. اوس دا وطن ژغورنه غواړي. د ژغورنې به یو سمه طریقه ښوول غواړي. عزیزانو، نن دنیا په یو کلي بدله سوې ده. که اوس دلته د کیمرې بندوبست وي، دا جرګه به د امریکې خلک هم ویني، دا جرګه به کینیډا والا هم ویني، دا به استرالیا والا هم ویني، دا به جرمني والا، دا به عرب عجم ټول به یې ویني. هغه به وایي دا څه شي د خلک څه وایي، دا څه دپاره جمع سوي دي. نو موږ به خبره داسې کوو، په داسې انداز به یې کوو چې د دنیا خلک د هغې په معنا وپوهېږي. زموږ متعلق زموږ د وطن پښتانه وایي لیوه په چیش خوشحاله دی، وایي په دوړې و په باران. د پښتانه متعلق، د افغان متعلق یو مجموعي پروپیګنډا روانه ده چې دا بل کار نه لري. ږیرې یې پرې ایښي دي، بریتونه یې خریلي دي، بس چې څوک د ده په خبره نه کوي، چې څوک کلمه نه وایي، دی لګیا دی غاړې پرې کوي. دی دهشتګرد دی، دی لونی دی، دی پلانا دی. موږ عزیزانو، موږ به جهان ته باید دا ووایو چې عزیزانو، نه موږ لیوني یو، نه موږ د خدای پاک داسې سپایان یو چې بس فیصله مې کړې ده چې چا کلمه نه ویلې هغه لاله ودغه کوو. لیکن خبره دا ده، موږ انسانان یو. موږ ټول چې کوم خلک عقیده لري، چې کوم خلک د دنیا د پیدایښت هغه فکر لري چې مذهبونه خدای پاک یې وړاندې کوي، زموږ دا عقیده ده چې ټول انسانان د آدم علیه السلام او حوا نه بچي دي. په دې رشته موږ ټول انسانان چې د هر مذهب دي، هر ژبه چې وایي، هر دود دستور چې دی، دا موږ ټول د یوې ونې د ډډه راوتي. آدم علیه السلام د ګردو انسانانو پلار دی، حوا انا زموږ انا ده. موږ سره ورونه یو په سر کې ټول انسانان یو. بیا لکه ونه چې څانګې وکړي، د هر چا خپله څانګه ده. انسانان موږ ته وایي، د موږ څه پوښتنه کوي چې ته د انسان متعلق څه فکر لرئ، ته د یو بل مذهب متعلق څه فکر لرئ، ته د یو بلې ژبې متعلق څه فکر لرئ، ته د یو بل انسان متعلق چې رنګ یې څنګه یې څه فکر لرئ. موږ باید دا ورته ووایو چې موږ ټول انسانان یو د بل ورونه بولو. ټول انسانان موږ یو د بل ورونه بولو. موږ مسلمانان یو، کلمه وایو، زموږ مذهب اسلام دی. دا زموږ ټیکه نه ده، نه موږ داسې لیوني یو چې بس تورې مې راخیستې دي، ټوپکې مې راخیستې دي، نور ټول مذهبي جماعتونه د خلکو نړوو حلالوو او بس خامخا به دې کلمه وایي. نه، موږ وایو دا د خدای پاک کار دی. الله پاک وایي په قرآن کریم کې دلته علما ناست دي، الله پاک وایي تاسې د هغو ټولو ځایونو احترام کوئ چیرې چې زما نوم اخیستل کېږي. بل ځای الله پاک وایي که ما ظالمان یو د بل په زور نه سره د اخته کولی، نه به یو ګرجه پاتې سوې وه، نه به یو جومات پاتې سوی و، نه به یو خانقاه پاتې سوی وه، نه به د عبادت یو ځای پاتې سوی. موږ جهان ته دا وایو چې عزیزه ته څوک یې، ته عیسایي یې، زنده باد. ته پوسه ستا الله پاک پوسه. یو سړی وایي زه یهودي یم، ته پوسه آیا پاک پوسه. یو سړی وایي زه بود مذهبي، یو سړی وایي زه سیک یم، یو سړی وایي زه فلانا یم. په درجنونو نه په سلګونو مذهبونه دي. موږ به دا ورته وایو چې عزیزه زه مسلمان یم. نو ګزاره به څنګه سره کوو؟ زه مسلمان یم، ته هندو یې، ته سیک یې، ته عیسایي یې، ته فلانا یې، ته فلانا یې. ګزاره به داسې سره کوو، زما دا د خاورو جومات په کاڼو مه وله، زه ستا ګرجه په کاڼو نه ولم. زما دا کلیوال ملا دا چې ګرځي،
دې ته په عزت ګوره زه ستا د پادري عزت کوم زما د عبادتګاه عزت کوه سکه زه ستا په ګردواره کار نه لرم هندو زما د مسجد عزت کوه زما په جامو پورې مه خانده تا چې هرې جامې وې زه نه پورې خانده دا به موږ ډېر واضح وایو موږ الله پاک د الله پاک وایي پیغمبران ته به الله عالمان ناست دي پیغمبر ته به الله پاک وویل چې تا دوې ډیوټۍ ته زما پیغمبر یې ورسه دا خلک د ښه عمل په نتیجه پوه کړه او د بد عمل په دغه یې پوه کړه نور ته په تاڼهدار نه یې چې ته به په زور خلک دغه کوې الله پاک وایي هدایت زما کار دی پیغمبر ته به وویل چې ته زما پیغمبر یې جنت دې پر ما پور دی ته زما دوست یې ورسه دې خپل کام ته دې ولس ته د الله وحدانیت بیان کړه د ښه عمل په نتیجو یې پوه کړه د بد عمل په تاوان یې پوه کړه نور به ستا دا ډیوټي ده هدایت زما کار دی هدایت زه ورکوم ته په دې کې دغه نه کوې عزیزانو خبره دا ده موږ باید چې انسانانو ته دا ووایو چې وروره موږ د هېڅ انسان څه موږ نجات پرست نه یو چې بس پښتانه اصیل خلک دي نور کم اصل دي نه موږ وایو چې ټول انسانان دي قرآن کریم خو تقسیم داسې کوي چې د ښه عمل متقي د هر چا لوی سړی دی چې ښه تقوا یې هغه ډېر لوی سړی دی نور په پلار په نیکه چې خلک ګزاره کوي قرآن کریم دا دغه کوي چې چک چې ته به د ډېر لوی پلار سړی یې لیکن ستا عمل چی شته د انسان سره د رویه چی شته په قرآن کریم کې الله پاک هر وخت پر انسان دا غږ کړی دی چې د غریبانو سره به ګزاره کوي د ولس سره به ګزاره کوي د انسان سره به دغه کوي عزیزانو موږ به دا وایو خلکو ته چې موږ دا ګناه بولو چې د انسان سره پر دې بنیاد فاصلې ناپو چې ته تور یې ته سپین یې ته شین سترګی یې ته سپین سترګی یې ته غوړ یې ته آریا یا کاکا موږ انسانان یو ته به زما عزت کوې زه به ستا عزت کوم بیا نو خبرې ته راځو عزیزانو قوم چی ته وایي قام د نوې زمانې پوهانو د قام تعریف دا کړی دی چې د انسانانو یوه داسې ډله چې دوی په یوه ژبه ګډېږي سره چې دوی په کومه ژبه چې دوی جوړه شوې ده خدای ور جوړه کړې ده چې دوی په یوه ژبه ګډېږي یو رنګه جامې اغوندي یو رنګ رواج او د خپل استوګنې دپاره وطن لري دې ته په نوې زمانې کې په مختصر الفاظو زه بیان کړم په مختصر الفاظو د قام نوی تعریف دغه دی چې د انسانانو داسې یوه ډله چې په یوه ژبه سره ګډېږي یو قسم رواج یو قسم دود دستور او د خپلې استوګنې دپاره خپل وطن لري په دې معنا موږ پښتانه افغانان له امونې ولې تر اباسینه دا زموږ وطن دی بیا په حالاتو کې څه سوي دي دا اوږدې خبرې دي نن موږ په دا ملک پاکستان کې اوسو په پاکستان کې پښتون بلوچ سندی سرایکی پنجابی موږ اوسو د هر چا خپل خپل وطن دی د هر چا خپله خپله خاوره ده موږ باید ډېر په واضح ټکو دا ووایو په ډېر واضح ټکو دا ووایو چې موږ د چا څه خیرات نه غواړو موږ د چا څه زکات نه غواړو هر څوک چې موږ ته زکات راکوي مهرباني کور یې وده چې موږ ته خیرات راکوي کور یې وده زموږ خپل وطنونه دي خدای پاک دې وکړي چې د پنجاب وطن د سرو زرو یې پنجابیانو ښځو پنجابیانو بچیانو او د پاکستان ملک ته مبارک سندیانو وطن دې خدای آباد کړي د بلوڅو وطن دې خدای آباد کړي د نور خلکو خدای الله دې هر څوک د رزق خاوندان کړي زموږ وطن چې له امونې ولې اوس خلکو ارادې چپه سوي دلته دې ټینګ ټانګ مهرباني ده دغه ناستې ده د دوی ټینګ ټانګ کاغذ ما ووایه دا اوس خبره دا ده فیصله یې کړې ده وایي موږ د IMF قرضدار یو بیا به نو څه کوې
بیا د پښتونخوا وطن د بلوڅو د سیندیانو د مځکې د دنیا د نعمتونو ډکې دي دا به موږ قبضه کوو موږ به یې دغه کوو په دې به د IMF قرض ادا کوو او ته به په دغه نه کوې بنو جرګه موږ دغه دپاره راغوښتې وه موږ په کار دوه امریکن راغلي وو یو ورځ مخکې ما ورته ویل سړی خدای ته وګورئ ته یې د پاکستان د ولس سردار جوړوئ که د پنځو نوم مې نسم اخیستلی بده خبره ده د حکومت څنګه راغلی دی څنګه دغه سوی دی راویې غوښتلاست په اسلام آباد په حال کې درته وویله چې موږ دا شیان لرو نو ته یې څه کوئ ته په زور راځئ ته په زور راځې زما وطن به نسې زه به څه کوم خواست درته کوو امریکنو ما خواست درته کوم مهرباني وکړئ د موږ سره دا بدي مه کوئ ته امریکن یاست د IMF چې څونه قرض دی پاکستان ته ورکړی دی موږ ته یې دغه راکړئ چې په پښتونخوا وطن کې د هغې 100% خرڅوئ په بلوڅ کې د هغې 100% خرڅوئ په سندي کې د هغې 100% خرڅوئ دي موږ به یو په لسه درکړو په دوې چړۍ مې ما حلالوئ چې یو وار IMF قرضونه وسو په ارباو کرباو ډالر پاکستان وخوړل اوس یې امریکا او خلک یې نه غواړي چې زما د خټک د بنوسي د پلاني په پټرولو په غرو په زور پلکې د دغې دپاره عاجزانو موږ مخه را کړې ده خواست کوو کام ته چې وکامه راسې عقل سره شریک و جګړې نه کوو جګړه آخري خبره ده جګړې نه کوو دنیا ته به دا خبره کوو بلکل یې وکاږه راسه زما اوبه استعمالې نه د اوبو خبره مې کوله د اوبو معاهده وسوله په 1990 کې د پاکستان شماریات دا وایي چې د اباسین تر پله هغه پټ چې راوځي تر دې د کاله 110 میلیونه کیوبیک فیټ اوبه وځي ادرې ما کار کړم دغه دپاره 110 میلیون ایکړ فیټ دا انسان په ذهن کې نه راځي یو کیوبیک فیټ مځکه تاسو زمیندار خلک یاست چې پر یوه جریب باندې یو فوټ پوله وکړې د اوبو یې ډکې دا یو فوټ دی دا یو کیوبیک فوټ دی یو جریب مځکه چې د یوه فوټ دیوال پر دغه پوله وکړې د اوبو یې ډکې دا یو کیوبیک فوټ اوبه دي د دغه سوري د زما استاد چې د اسلام آباد پل دی 110 میلیون 110 لکه واره 110 لکه واره دا اوبه راوځي بیش یې وکئ ول په دې کې به 50% د پنجاب په سل کې به 50% د پنجاب 18 به د سندي پاته 12 تقسیم کې چې 8.5 برخې به تر قیامته پورې د پښتونخوا وطن 8.5 برخې او 3.5 به د بلوڅ پښتونخوا ملي پارټي نه موږ لیوني نه پاګلان یو پښتونخوا ملي پارټي دا تقسیم نه مني دا تقسیم غلط دی دا تقسیم ناروا دی دا د زور دی البته وچ انکار دا هغه وخت کوو چې زموږ عالمان موږ ته دا ښوونه وکړي چې د دنیا قوانین څه دي چې پاسنی څو حق لري اوسنی څو حق لري دا په دنیا کې نه دي سوي چې د دریا پر غاړه به په سلګونو میله خلک ولاړي زه اوس هم تجویز کوم ګنډپور صاحب یې اوري که زموږ په اوبو کې ګنجایش شته چې راکړي دي 8.5 ساعت په دې کې که دا زموږ د خوشحالګړ سره د ښی اړخ چې دی که پر دې باندې یو نهر جوړ سي دا مځکې به آبادې سي دا زموږ روغ آبادي به ورسي د پاکستان دپاره به هم خیر سي زموږ دپاره به هم خیر سي کنې پر دواړو غاړو جوړېدلی سي نهرونه چې دا د خپل وطن آباد کو خپل اوبه په خپلو مځکو ولګوو ځنګلونه ستا دي اوبه ستا دي کاڼي ستا دي خواري ستا ده عزیزه موږ دا سوال تا ته راوړی دی بیا موږ وږي ولې یو بیا موږ نهر ولې یو بیا زموږ کام مسافر ولې دی
دغه سوال موږ تا ته راوړی دی چې د دې جواب راکړه ماته چې ستا دا وخت اویا لکه انسانان اویا لکان کلونو راسي سعودي تا آباد کې فلانه تا آباد کې کراچي تا آباد کې بل تا آباد کې د څه نوم درکړي پټان سودخور پټان اجرتي قاتل پټان هیروین فروش پټان فلانا هلکه خدای دې غر کړه د خدای نه شرمېږي چې زه هیروین فروش یم زه قاتل یم زه غل یم بیا تا زه د خپلې ښځې چوکیدار څه لګولی یم زه هیروین فروش یم قاتل یم ډاکو یم فلانا یم بیا ستا پر کور زه چوکیدار ولي یم ستا پر خور زه چوکیدار ولي یم ستا پر لور چوکیدار ولي یم چل به نه کوئ موږ پاکستان ساتل غواړو په ایمانداري ساتل غواړو دا زموږ د جماعت اسلامي سیمسي صاحب ناست دی ته ضمانت څه دا زموږ پخوانی آی جي صاحب دا دې ضمانت شي موږ پاکستان ساتل غواړو لیکن په یوه شرط په پاکستان کې به د پښتانه مور هم د غونې حق لري لکه د بل مور د پښتانه خور به هم د غونې حق لري لکه بل خور د پښتانه لور به هم د غونې حق راز در قیامت یې سره چلو هغه ورته آرمي چیف ویل پاکستان हमेशा के लिए जिंदाबाद हमेशा के लिए जिंदाबाद तब होगा چې دلته د آئین باشي دلته انصاف وي دلته د زورور پر کمزوري زور نه وي دلته د یوې فرقې پر بلې فرقې باندې دغه نه وي دلته ډنډماري نه وي او کدای چې د دنیا دپاره به هر څه وي دا نه ده بده خبره دا نه ده بده خبره چې یو پښتون چوکیدار وي هېڅ بده خبره نه ده دا نه ده بده خبره چې یو پښتون د چا مزدوري د چا ډریوري دا نه ده بده خبره چې پښتون یو ځای څپلۍ پاري شي دا بده خبره ده چې ته به خامخا څپلۍ پاري شي دا بده خبره ده چې ته به خامخا چوکیدار یې دا بده خبره ده چې ته به خامخا دا پاکستان صوابی ولا کې منی ودیم نزی ولا که ومنم چې حلالوي ولا کې ومنم چې حلالوي ستا مور زما در مور ښکلې ده معافي غواړم ستا خور زما در خور تقواداره ده ستا پلار زما د پلار ښه مسلمان دی ستا پلار زما د پلار ښه منډه کولی سي ستا پلار زما د پلار ښه ډز کولی سي دا به څه چې ته به بادار یې زه به غلام یم دارنګه نه ده پاکستان چلوو موږ به برابر یو هر کام به د خپل وطن د وسایلو مالک هر کام به د خپل وطن د خود به پاکستان ته هم ورکوو پاکستان ملفي چلوو به یو برخه به ما ته را پرېږدې دومرې برخه به را پرېږدې چې زه دا خپل مسافر راولم دا چې سعودي کې هوایي اډې جوړوي چې په سوات کې جوړ کړي چې دا په کویت کې خولې کاږي چې په بنیر کې جوړ کړي اوبه ستا مځکه ستا پلانا ستا تا زه په مخه کړی یم او اوس بیا بل راوره کړی د کنځل یم کوي جنګ هم کوي دا اوس د دهشتګردۍ په معنا چې کوم کار روان دی موږ د دهشتګردۍ ملګري نه یو موږ د دهشتګردۍ د هر شکل مخالف یو نو دا نه د دهشتګردي چې د 8 فروری په الکشن کې د توپک په زور ته ورلېږل د الکشن دې پر دا بله غاړه واړاوه 25 کروڑه انسانان پاکستانیان دي د صحیح ووټه محروم کړل او پر کښېناستې زه وزیر اعلی یم وزیر اعظم یم در دې لوی دهشتګردي څه شي ده 25 کروڑه انسانان ووټ چا ګټلی و چا دغه کړی و په زور دې نیولی دی بیا موافق غواړم سیټر صاحب سړی د غوسه ورشي غالب خورکی یو شاعر و کله کله به په غلا افتخاري وچښل هغه هم دا خبره کوله چې ته به کعبې له څنګه ځې کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی مطلب یې دا په څه عمل دوی دا دغه ګرد کاروایانې وکړي بیا هلته ولاړ یو نسو ویلی اوس څو حالات هم سره ګډ وډ دي بیا وایي دوی لګیا دي خدای خبر څه وایي پاکستان موږ ملک دی
ٹھیک ہے چوی والا اردو میں وہ بیوقوف ہم اس لیے نہیں بلا رہے کہ خدا نخواستہ ہم لوگوں کو ماں بہن کی گالیاں دیں. ہماری تربیت ہمارے ماں باپ ہمارے والدین نے ایسے کی ہے کہ ہم مخالف کی بہن کو بھی اپنی بہن سمجھتے ہیں, ہم مخالف کی ماں کو بھی اپنی ماں سمجھتے ہیں. ہم یہاں گالیاں دینے نہیں آئے, ہم اس لیے جرگے کر رہے ہیں کہ ہم اپنے عوام کے ساتھ مربوط ہو کر ان کا یعنی عقل سلیم شامل کر کے اجتماعی عقل و دانش سے اپنے وطن پشتونخوا وطن کے وسائل میں جو ہمارا حصہ بنتا ہے اس کے لیے اپنی سب بندی کریں. پاکستان آج بھی بہترین ملک بن سکتا ہے, پاکستان آج بھی ایشین ٹائیگر بن سکتا ہے, لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اس میں آئین کی حکمرانی ہوگی. ہر ادارہ آئین کے معین کردہ فریم میں ہوگا. پارلیمنٹ منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی. ملک کی خارجی اور داخلی سیاست کا منبع پارلیمنٹ ہوگی. بنانے کی حد تک تو سینٹ ہم نے بنا لی ہے, لیکن سینٹ عضو لنگ ہے, سینٹ کی کوئی اختیارات نہیں ہے. جہاں اس قسم کی پوزیشن ہوتی ہے کہ ایک گروہ یا گروپ یا قومیت اکثریت میں ہوتی ہے تو وہاں دو بائی لنگول بائی کیمرہ بنائے جاتے ہیں. سینٹ کو وہی اختیارات دیے جاتے ہیں جو قومی اسمبلی کے پاس ہوتے ہیں, وہاں برابری ہوتی ہے. جب تک سینٹ کو وہی اختیارات نہیں ملیں گے جو قومی اسمبلی کے پاس ہیں, جہاں قومیتوں کی آبادی برابر ہوگی اور آئین کی افواج پاکستان اور ہمارے جاسوسی ادارے جب تک سیاست سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, پاکستان کی بالکل زیز کو خطرہ ہے. پاکستان کی چلنے کو خطرہ ہے. پاکستان کے بچانے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم سب مل کر, سیاسی لوگ بھی, ہم سب مل کر توبہ کریں. توبۃ النصوح قرآن کریم میں کہتے ہیں توبۃ النصوح. فوجی بھی توبہ کرے, جاسوسی ادارے بھی توبہ کریں, سیاستدان بھی توبہ کریں, اور ہم سب مل بیٹھ کے انسانوں کی طرح بیٹھ کے اس ملک کو آئین کے مطابق صحیح طریقے سے چلائیں. دعویٰ تو ہم کرتے ہیں اسلام کا. اسلام کے لغوی معنی ہے ٹو سرنڈر بیفور گاڈ. اللہ کے سامنے دا اللہ لغت لاس پر سر کول دی. یہ جرگے ہم نے اس لیے شروع کیے ہیں کہ عجیب افواہیں آ رہی ہیں, پتہ نہیں کیا بنایا جا رہا ہے, لوگوں کے وسائل بائی فورس لوٹے جائیں گے, پھر اس کے ذریعے سے پاکستان کا قرضہ اتارا جائے گا. ہم اس سے پہلے کہ کام خراب ہو اپنے عوام کے پاس جا رہے ہیں. ہمارا ملک وسائل سے پر ہے, ہمارا ملک میرے مراد پشتونخوا وطن پانیوں سے پر ہے, دنیا جہاں کی نعمتوں سے پر ہے, لیکن اس کے عوام نان شبینہ کے لیے محتاج ہیں. ہزاروں لاکھوں لوگ مسافر بن کر خارجی دنیا میں مزدوریاں کر رہے ہیں. اس کا علاج یہ ہے کہ یہاں اسلام کے مطابق, مسلمانی کے مطابق, قرآن کے مطابق یہاں ایک صحیح جمہوری پاکستان کی تشکیل ہو, جس میں آئین کی بالادستی ہو, جس میں فوج اپنے اس حدود میں ہو. پاکستان دن دگنی صورتوائی ترقی کرے گا. معززانو بیرته راځو خپلې خبرې ډېرې دي. په کور کې دومره سخت خلک یو, د اسلام هم دا نه وایي, پښتو هم دا نه وایي, انسانیت هم دا نه وایي, دومره مځمکه لکه دا حال پر دې موږ ورور وژنو, د تره زوی وژنو, مامي وژنو, د ماما وژنو, پلانا وژنو. چې ته د کور په بدي اخته شوې, ته د بیمان سیالي بیا نه شې کولی. دا جرګه به یو مهرباني کوي, مهرباني وکړئ, مهرباني وکړئ, داسې یو جرګه جوړه کړئ چې په وطن کې د دې بدیو علاج وکړي. باچا خان دې خدای وبخښي,
باچا هم په سیاست کې عدم تشدد خو په پښتنو ومانئ، لیکن غلطي دا وسوه چې په کور کې عدم تشدد نور وشو. موږ په کور کې متشدد بیابان ته غلي ته راسي دا خبره داسې پر سم ودرو راسي دا زه د ټوپکو مخالف یم، ټوپک نه ده. که ته د ټوپک شوقه یې یا د جور شوقه یې یا د دغه شوقه نو مهرباني وکړه دا ټوپک د مامي د کونډولو لپاره مه استعمالوه، دا ټوپک د لور د کونډولو لپاره مه استعمالوه، دا ټوپک د هغې خور دپاره استعمال کا چې پر سر یې په وړاندې نشته. کېږه استعمالوي دغه غریبانو دپاره استعمال کړه چې ډوډۍ نه لري، دغه خلکو دپاره استعمال کړه چې خلک ظلم ورسره کوي. دا زموږ تر ټولو تعلیم یافته علاقه ده، زموږ د تاریخونو مرکز اوسېدلې ده. صوابۍ تعلیم یافته بهترین عالمان خلک اوس دغه د دوی خپل دغه دی تینک ټانک دی، دوی چې دا مهرباني وکړي د یوه کال چې موږ په ناپوهي سره وژنو دا دې جمع کړي. پښتونخوا وطن افغانستان نه، دلته زموږ منځنۍ پښتونخوا ده، د پښتونخوا وطن دی. حاجي صاحب تاسو به حق کاریان بسئ، کم از کم موږ په دغه ناپوهۍ کې چې ډېره توبه مې د بېغیرتي وکړو د کاله 2000 کس سره وژنو 2000 دا زه کم یادوم. 3000 کسه پر خوش خبرو موږ سره وژنو، 3000 کسه هیڅ ازادۍ تاریخ قرباني نه ورکوي د خپلو جنګیالیانو. عزیزانو که موږ وختي دا کار نه وکړو، خواست کوو که موږ وختي دا کار نه وکړو بیا به وخت تیري، بیا چې ځان خلاصوو بیا به داسې یو لکه فلسطینیان، بیا به د خلکو بمبارۍ موږ به وینې زموږ بچیان به بربادېږو به. تر هغه وخت د راتګ د مخه راسې مهرباني وکړئ عزیزانو چې سره کښېنو، عقل سره شریک کړو، پوه سره شریک کړو، نه د چا سره بدي کوو، نه د چا سره جنګ کوو، نه د چا سره دغه کوو. پښتونخوا وطن د دنیا جان د نعمتونو ډک وطن دی. پر دې باندې اول د خدای په قانون، د اقوام متحده په قانون، د انسانیت په قانون چې کم ولس چیرې اوسي د هغه لومړی حق دی. دغه حق دې موږ ته خلک راکړي. 10% 25% په سل کې 40 دا نور به ورکړو، پاکستان به په وچلو. دا به څنګه وي چې زه به ټول مسافر یم، چکر به یم، وطن به مې د نعمتونو ډکي، او چې زه حق وایم بیا ته ما دهشتګرد بولي. دا اوس شاوخوا ته یې وګورئ، موږ بخښنه غواړم، موږ واړه خلک یو، واقعیت درانه دي. یو کار روان سوی دی، پرون د بله ورځ د ایران په بندرګاه کې اور ولګېد، 500 کسه مړه دي.